ډیرو محترم مسلمانانو ډیره بهترینه وظیفه راته در کوم او هغه وظیفه چې د لیلة القدر خاص دعا ده، خاص وظیفه ده او دا وظیفه رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته ښودلې وه. د ترمذي شریف حدیث دی. حضرت ام عایشه رضی الله تعالی فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو: ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، رأیت ان علمت ای لیلة القدر ما اقول فيها. ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم راته ووایه که چېرته ماته معلومه شي چې د لیلة القدر شپه کومه ده، یعنې ماته یقیني معلومه شي چې نن لیلة القدر شپه ده، نو زه په دې کې کومه یوه دعا ووایم. یعنې عایشې رضی الله عنها رسول الله مبارک ته عرض وکړو چې یا د الله رسوله، که ماته دا معلومه شي چې لیلة القدر شپه نن ده او په دغې شپه کې زه راپاڅم، تهجد وکړم یا نوافل وکړم یا هر څه ذکر اذکار وکړم، مثال په طور که نه، نو زه کومه دعا وغواړم ځان دپاره که نه. څوک وایي ایمان دپاره دعا وغواړه، څوک وایي د مال دپاره دعا وغواړه، څوک څه دعا غواړي، څوک څه دعا غواړي. نو محترم مسلمانانو دوی هم د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو چې یا رسول الله کومه دعا بهتره ده ځان دپاره، کومه دعا وغواړم. نو محترمو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته یو اسانه دعا وښودله چې هغه دعا زه تاسو ته په عربۍ کې هم ښیم او په پښتو کې هم درته ښیم. که په عربۍ کې چله نه ورځي نو په پښتو کې درته ښیم چې کله هم تاسو ته معلومه شوه چې لیلة القدر شپه ده، نو د هغې خاص دعا ده محترم. او دا دعا د دواړو جهانونو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. که چېرته دې نه بهترینه دعا بله وې نو حضرت حضور پاک صلی الله علیه وسلم به خپلې بیبي حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته ښودلی وې، خو چونکې دې نه بله بهترینه دعا نه شوه، یعنې بله نه وه، نو ځکه رسول الله مبارک دا بهترین الفاظو ته وښودل چې دې الفاظو سره ته خپل ځان دپاره دعا وغواړه. نو هغه الفاظ درته ښیم اسان، په عربۍ کې هم درته ښیم، په پښتو کې هم درته ښیم. که عربۍ کې دې زړه غواړي عربۍ کې زده که، او که عربۍ کې زده کول نشي محترم مسلمانانو بیا یې په پښتو کې واوره او په دې باندې عمل وکړه. نو نن هم 20مه یعنې ورځ او شپه ده، شپه خو تېره شوه، 20مه ورځ ده او بیا 28مه ده او بیا 29مه هم ممکنه ده انشاءالله چې 29مه شپه هم د لیلة القدر وي، ځکه دا هم طاقو شپو کې راځي هغه چې رسول الله مبارک ته اشاره فرمایلې ده. نو محترمو دا ورځې شپې ګوره په کال کې یو پیره راځي، نو دا دعا ځان دپاره خامخا په ورځ شپه کې خامخا یو ځل غواړئ، صرف یو ځل یې غواړئ، بس ډېرې مه غواړئ، یو ځل یې وغواړه. یعنې تهجد دې وکړو، نوافل دې وکړو، ماسخوتن لمونځ نه پس، ماښام لمونځ نه پس. خیر دی دا فرض نه ده چې ته به د شپې خامخا راپاسه. ګوره چې د ماښام لمونځ حدیث مبارکو کې راځي چې د ماسخوتن لمونځ د جمع سره وکړو، سهار لمونځ جمع سره وکړو، نو دا د دغه په اعتبار سره داسې دی چې ټوله شپه یې عبادت وکړو. نو چې یو انسان ټوله شپه یې عبادت کوي که نو دا ښکاره خبره چې دا لیلة القدر په کومه شپه کې راغله، نو پوه شه چې ده ته الله تعالی د دغې اجر او ثواب ورکړو. علما فرمایي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو نو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې د الله تعالی ټولو مسافرو له ډېر خیرونه ورکړي، ډېره خوشحالۍ د الله تعالی مسافرو له ورکړي، د دواړو جهانو کامیابۍ د الله تعالی ورکړي. محترم مسلمانانو نن زمونږ وظیفه د لیلة القدر خاص دعا ده او دا دعا د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل محبوب بیبي ته حضرت ام عایشه رضی الله تعالی عنها ته ښودلې ده چې هغې یې ترې پوښتنه کړې وه. رسول الله مبارک ورته فرمایلي دي چې د لیلة القدر شپه هر کله تا ته معلومات وشي، ته په نحو باندې پوه شي، ستا زړه وغواړي، او بعضې خلک وایي چې علما فرمایي چې کله د زړه مطمئن شو که نه او ته الله تعالی عبادت دپاره راپاڅولې د شپې، نو پوه شه چې په دغه شپه باندې لیلة القدر شپه ده. داسې خو ډېر علامات دي محترمو، خدای هم پکې ذکر کړي ده چې کله ستا زړه ومنه یاره تهجد کومه چې الله تعالی له توبه وباسم د خپلو ګناهونو، الله تعالی مې زندګي روغه کړي، الله تعالی مې زندګي سمه کړي، عافیت راته الله تعالی راکړي، او ته پاڅېدلې او تهجد دې وکړو، نوافل دې وکړو، ذکر اذکار دې وکړو، تلاوت دې وکړو، نو پوه شه چې دا شپه خاص د لیلة القدر ده. محترمو هغه دعا تاسو ته ښیم، تاسو ته به انشاءالله په دې سکرین باندې دغه الفاظ ښکاري په عربۍ کې. دا محترم مسلمان: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے الله
ته ډېر زیات عفو کوونکی او عفو کولو والا ته خوښوي الله ما ته هم عفو وکړي یا پښتو کې داسې هم ویلی چې الله پاکه د دنیا څومره خیرونه دي څومره خوشحالۍ دي الله تعالی ما ته راکړي عافیت راته راکړي الله د دنیا عافیت راته راکړي الله د آخرت عافیت راته راکړي الله د دنیا د مسلو نه مې وساتي الله د آخرت د مسلو نه او د خپلو عذابونو نه او د خپلو ناراضتیاو نه مې هم وساتي الله چې په کومو خبرو ته ناراضه کېږي په دنیا کې مې ته وساتي او په آخرت کې مې ته وساتي الله تعالی د خپل قهر او عذاب نه مې هم په دنیا کې مې وساتي او په آخرت کې مې وساتي یا الله ته زما ګناهونه معاف کړي او ما ته عافیت د دنیا راکړي او عافیت د آخرت راکړي دغه آسان الفاظ دي ای الله ته ما وبخې زما ګناهونه معاف کړي د دنیا هم عافیت راکړي خیرونه عافیت څه ته وایي خیرونو ته وایي او د آخرت هم عافیت او خیرونه راکړي نو چې کله تاسو د دنیا عافیت میلو شو که نه نو پوه شه چې بیړه دې فار شو ته چې کله د آخرت عافیت میلو شو نو ته پوه شه چې بیړه دې فار شو اوس که یو انسان وایي چې الله صرف واده مې وکړي یا الله پاکه صرف نکاح مې وکړي یا الله پاکه صرف قرضونه مې ختم کړي الله پاکه صرف هوګ ایمان مې نصیب کړي دا هم بهتره ده یا بچي مې کامیاب کړي یا پلانکي وکړي یا ډنګرې وکړي نو د بهترینه دعا دغه ده اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني بس دا انشاءالله خاص دعا ده نو هر کله چې تاسو راپاڅېدلی یا تاسو ته معلومات شو داسې په عامو ورځو کې هم دا دعا زده کئ او د دې دعا خامخا تاسو ورد کوئ انشاءالله چې الله تعالی به راته عافیت درکوي الله تعالی به راته خوشحالۍ درکوي د دواړو جانو کامیابۍ به راته الله تعالی درکوي او چې کله هم دعا کې نو ما عاجزه ګناهګار هم پکې یادوه الله تعالی ستاسو هم ټول حاجتونه د خپل هغې لوی دره پوره کړي او د بې نکاح زنانو د الله تعالی نکاحګانې وفرمایي او د واده کړو هلکانو د الله تعالی ودونه وکړي او الله تعالی مو د زړه مرادونه د زړه جایز خواهشات پوره کړه موږ ته ډېرې دعاګانې کوئ موږ تاسو ته کوو جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخره السلام علیکم ورحمة